په دغه میاشت کې یو شپه راځي شپه د قدر وده روایت دی پر صورت پکې راځي شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل پر صورت الله رب الجلال نازل شان نزول کې مختلف روایات راغلي دي او خلاصه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل د یو کس تذکره وکړه یا د چن اشخاصو تذکره وکړه زر کال عمر یو پدې کې jihad کو روزه نه ول شری عبادت کو صحابو تعجب امور کو او یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم پریشان شو چې زما امت یو کس jihadونه او روزه هر څه کوي د دې خودم رغونه نشته نو زما د امت هغه درجه خو بداوی نه کوم یو وي ته بونه رسی رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره ولا بسم من الصلاه في سبيل الله الف شهر واجب المسلمون من ذلك فنزل انا انزلناه في ليله القدر الله د سورۃ نازل کو د امت الله شپه قدر وکړه چې ستا امت با د یو شپه عبادت هم چې وګړي د زرو میاشتونو ورده ستا د امت عمرونه کم دي لیکن باجر او ثواب کې زیات او دا خصوصیت د دې امت دی امام غزالی رحم الله فرمایي وای دا کم کس ذکر چې کوله د امام شمعون له اسلام او دا صرف ابن کثیر او مزری لیکي دا شپه د قدر دا صرف د دې امت خصوصیت دی الله دې امت ته ورګړي ول امت ته نه دی ورکړي او دریم نمبر یری د لګو عمرونو باوجود ډیر ثواب د امت مومي الله د شپه دې لپاره چې د لګو عمرونو باوجود ډیر ثواب د غزم کړو ول عمرونو زیات ثواب به وځي دا الله په د امت باندې احسان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه د دې شپې خصوصیات څه دي اول نمبر په دې شپه کې الله قران نازل کړی دی د شپې ته فضیلت حاصل شوی دی دویم نمبر د شپه کې عبادت کول د زر میاشتو عبادت نه غوړه دي زر میاشتې به څنګه عبادت کې په دې وشپه کې عبادت کې د زر میاشتو فضیلت او اجر ته حاصل شي دریم نمبر د شپه کې جبرئیل علیه السلام راځي فرشتي راځي تنزل الملائکه والروح فيه په دې شپه کې جبرئیل علیه السلام زمکه ته راځي د فرشتو لخر ور سره زمکه ته راځي نبی علیہ السلام فرمائی اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قائد يذكر الله عز وجل جبريل راځي فرشتو لخر ور سره د زمکه کې ګرځي په دې شپه چې څوک دعا کوي په دې شپه چې څوک عبادت کوي فرشتي ګرځيږي دغه سړي په دعا باندې فرشتي امين وایي نو تاسو څنګه په قبولیت کې به څه شته او سلورم دریم نمبر خصوصیت ادا ده حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام بلش برازي چې څوک په عبادت کې مشغول دي سره مصافحه کوي الله سره ملاوي دا د هر عبادت گزار سره جبرئیل علیه السلام بیا علماء لیکي نه خبره صحیح زما سره ما په دې شپه باندې عبادت کړل دي ما سره لاس ملاو کړل دي من څه په دې کې جبرئیل ما سره مصافحه وکړه نو امام رازي رحم الله په خپل تفسیر کې لیکي وی دا غیر نه خدای کې څوک بل شپه عبادت کې مشغولي ستاسو سره جبرئیل علیه السلام مصافحه وکړي د انسان باندې د کومې څه شي بدی وکړي ظلم نه راشي انسان ته جړا ورشي سترګونه اوخ کې را شروع شي دا درې علامات درې دي چې کله په باندې بدن خون ذکر شو ستاسو زړه نرم شو سترګونه اوخ کې روان شي ته پوهې چې دا شپه قدر د جبرئیل علیه السلام د تاسو سره مصافحه وکړي علامات علماء د خولي امام رازي رحمه الله تفسیر کبیر وغیرہ کې نو دیو جن محترمو د رمضان مبارک د اخیرنۍ د کله د شپه قدر نو یو قول خدای دې په ټول کال کې بل قبل دا چې رمضان مبارک به مېش کې درم خو صحیح خبره ده د رمضان مبارک په اخیرنۍ عشره کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې روایت کې راځي کان رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره په دې لسبو کې نبی رسول الله په عبادت کې دومره زیادت کوو دومره کوشش وکړو چې دا به نور کله نه کوو بلکې علماء فرمایي رمضان مبارک ته نور میاشتو فضیلت حاصل ده به په دې کې درې عشرې دي د اخرنۍ عشرې ته په دې ورنو دوه عشرو باندې فضیلت حاصل ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي به علماء فرمایي دا په اخره عشره کې کړه چې څوک نشي کولای دا تاخ شو کې تلاش شو 21 23 25 27 29 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر بالوتر من العشر الاواخر في رمضان تاسو باندې تاخ شو کې دا تلاش کوي او د مسلم باندې سره فتلوها په الوتر وینا دا ویتر شپې چې کې ملي تاخ شپې دا پدې کې تلاش علماء فرمایي راجح دا یو سره ډېرم بد قسمت ای دا تاخ شپې نشي نو د 27 رمضان پدې کې زیات چانس امید وي دا به لازم وي دیو جنمت
او علامات هم بیا د شپې علماو ذکر کړي دي دا شپه بالکل صفا وي مکمل. دویم نمبر دا شپه روښانه پړقېږي بالکل. او درېیم علامه علماو ذکر کړي ده دې شپه کې بالکل خاموشي وي. پنځمه دا شپه معتدل وي، په دې کې زیاته یخني هم نه وي، زیاته ګرمي هم پکې نه وي. او پنځمه علامه علماو ښولې ده په دې سهار د چې کله نور راخېږي نو څه وخته پورې دا بغیر د شواګانو څه وخته پورې دې د شواګانې پړقارې نه وي. خو دا ضروري نه ده چې د دې خامخا د علامات محسوس کړي. ډېر علما وایي په دا شپه باندې د سمندر اوبه ترخې وي، لیکن په دې شپه باندې د سمندر اوبه هم خوږې وي، ترخې نه وي. په دې شپه باندې هر څیز رب ته عبادت کوي، لیکن د دې مشاهدات څوک نه شي کولی. دا د زړه سترګې چې ښکلا وي هغه خلک ته نشي کولی شي. خو بهرحال علما فرمایي وایي شپه د قدر هغه ده چې په دې شپه کې عباداتو ته تا ډډې ولګېږي، عبادت تا ته خوند درکړي، خشوع وضوع پیدا شي، بس ته پوهې چې دا شپه د قدر ده. ځکه په دې شپه باندې د انسان د میلان عبادات طرف ته توجه ته زیاته کېږي. نو کلم چې دا ته دغسې کیفیت راغله ته پوهې چې دا شپه د قدر بیا وکړي. علامات نه دي ضروري، دا و پټ پاتې شوی د دې وجې نه حکمت پکې دا و چې زما امت کلم په دغه نیت باندې شپې عبادت کوي کېدای شي دا شپه د قدر وي. الله به په هره شپه باندې تا ته شپې د اجر او ثواب درکړي. او ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د الله پیغمبره که زه دا شپه بیا موزم زه بیا څه ووایم؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل عایشې دا دعا وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا بیا زیاته د عافیه او د مغفرت دعا وکړه درخواست وکړه خپل رب ته. دې وجه نه محترم شپه ضایع کول نه دي پکار. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا الشهر قد حضرکم فيه لیلة خیر من دا میاشت چې تاسو ته راغلې په دې کې یوه شپه جره زرو میاشتو نه غوره ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د دې شپې نه محروم شو دا د ټولو خیرونو نه محروم شو. د دې وجه نه ځان بدنصیبه وځوروئ. دا اخره شپه د خپل رب ته دغسې په عبادت که نور هېڅ نشي کولی. په دې شپه کې ځان د ګناهونو نه وساته. د فضول بازارونو کې ګرځېدل د فضول دا زموږ خلک که نه بیګام زیوزي کې جلسه کې ومه موږ یو کمره کې لمونځ کوو دا د لمونځ دوران کې یو شپې نه ټک 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 د کریم بورډ ټک ټک دا څیزونه شروع. د مسلمان حالت ته وګورو دا پروژه کې دا څیزونه بیا خاص کر په دې عشره کې ډېر که هېڅ نشي کولی که نه د ماسپښین لمونځ په جمع سره وکړې تراویح لاړ شه ښه په قلاره په سنت طریقه به اوداسه کې ویده شه سهار بیا پېشمني ته پاڅېږه سهار لمونځ بیا په جمع سره وکړه ستا لپاره دقه شپه دا په عبادت کې حساب شوه. بس الله ډېره اسانه کړې ده، ډېره د اسانۍ معامله کې خو مسلمان بدقسمته دی ځان ساتي. دویم یاد ساتئ په دې شپه باندې څه اجتماعي عبادت نشته دی. زموږ خلک بعضې راغونډ شي تراجمه شي اجتماعي په جمع سره نوافل کوو. څوک صلات تسبیح په جمع سره شروع کړي، څوک په دې شپه په نوافلو کې هغه قرآن اوري جمع جوړه کړي. یاد ساتئ په نوافلو کې تداعي کول دغسې په اجتماعي طریقې سره زموږ فقهاو دې ته بدعت لیکلی دی. فقهاء زموږ بعضې قاریان کې د خپل جهالت ته وجې نه کوي، دې له مسلې نه خبر نه دي در سره. دې وجې نه ډېر احتیاط وکړئ. دا بدعت یو عظیمه ګناه ده، تاسو ته ما مخکې ویلي دي. دې وجې نه ځان د بدعاتو نه وساتئ. ځان له عبادت تسبیح کې ځان له وکړه، په دې شپه تلاوت کې ځان له وکړه، په دې شپه ذکر اذکار کې ځان له وکړه، په دې شپه اجتماعي حلقې مه جوړوه، په دې شپه اجتماعي عبادت مه کوه. د رسول الله نه دي نقل، د صحابو نه دي نقل، زمونږ د دین د څلورو امامانو مذهبونو نه دي نقل دی چې اوس کې د عبادت ګرځي. دې وجې نه په دین او عباداتو کې خپل عقل مه چلوئ. دا په عقل نه دي، دا په نقل دي. خپل علماء مفتیانو ته رجوع وکړئ. ځکه ډېر خلک دي په دې شپه راغونډ شي هغه صلات تسبیح مونځ دا تسبیحات تسبیح مونځ صلات تسبیح دا اجتماعي شروع کړي. دا خپل جهالت د وجې نه یا زنانه راجمع شي په دې کې خاص قسمه ختمونه به شي. نو هر ختم چې کوې خو ځان له وکړه، اجتماعي مه کوه. یا بعضې زنانې کورونو ته راجمع کېږي، یا په دې ورځ باندې بعضې خلک جومات ته راجمع شي. نو ښه خبره ده جومات ته راشه، لیکن اجتماعي عبادت په دې کې نشته، انفرادي عبادت دې وکړي. دې وجې نه محترمو دغه شپو اهتمام وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دغه شپه بیا ومنتله ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او قرآن مجید کې الله ته دغه شپې په فضیلت کې مستقل صورت نازل کړی.